السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په سوات تحصیل بریکوټ کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده چې د کور چت د خستهالۍ د وجې نه راغورځېدلی دی چې په نتیجه کې 15 تنان د ملبې لاندې شوي ول. د هغې وروسته په دغې 15 تنانو کې یو تن د خپل ژوند ساګانې ورکړي دي او وفات شوی دی. د دغې پیښې په هکله باندې به پوره تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره د بریکوټ ریسکیو 1122 سټیشن انچارج بخروان صاحب په لاین باندې دی. بخروان صاحب تفصیلات را سره شریک کړئ. دغه پیښه په کوم ځای کې مخې ته راغلې وه، څومره تنان زخمیان دي او بیا چې تاسو کم تنان چې دی هغه د بریکوټ سیول هسپتال ته منتقل کړي دي، د هغوی حالت څنګه دی؟ السلام علیکم. غفران الله صاحب بختروان ریسکیو 1122 بریکوټ انچارج مخاطب ما دا جی 10:45 AM بلې مونږ ته یو کال رالو چې بلډینګ را پریوته دی. دا غي په نتیجه کې هغه ته زمونږه SA4 دا د امبولانس ID د جی او SA12 دا هم د امبولانس ID د دوه امبولانس سایملټینیسلی مونږه موکلو په یو وخت کې مونږه دا موکلو او د کې زمونږه پورا واته کسان چې کوم د ریسکو جوانانو نو دی سپاټ ته ورسېده په 1 منټه کې دنه جی الته کې زموږ سره یو کس دواخان اغان د سپاټ ایکسپایر وجي او پات شو او باقی کسان چې کوم دي دا زموږ سره زخمی وو. په زخمیانو کې یو ذاکر دی، یو سارا چې د ډیره زیاته کریټیکل و او شدید زخمی دی جی او سہیل وو او ګولیشا دا یو بل ګولیشا چې کوم دی دا هم پکې زموږ سره زخمی وو. صحیح، دا ډیره مننه ستاسو د تفصیل راکولو.